حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې درې کارونه داسې دي چې دا نشو موندلی په دریو څیزونو سره. اول نمبر الغنا بالمنا، اول نمبر مالداري. دا په ارزوګانو سره نه موندلی کېږي. مطلب چې ته به خواهش کې چې بس او بس زما مالداره کېږي نو دا نشته. نه، لاس به خوځې، خپل محنت به کې، دا نه بعد به بیا ته مالداره کېږي. دویم نمبر والشباب بالخضاب، او ځواني دا په رنګونو سره نه راځي چې ته رنګو لګوې نو ته ځوان شې. نه، د ځوانۍ یو خپل دور دی چې ځواني لاړه بس لاړه، دوباره که ته هر څومره رنګونه ومږې نو دغه ځواني بیا نه راځي. دریم نمبر والصحة بالادویة، او صحت دا په دارو سره نه راځي چې ته وایې چې بس مطلب څرنګه مخکې روغ جوړ ما او هغسې اوس ځوان یم او طاقت کې یم او همغسې زما فاوري. نه، دا بالکل پای دوانو سره نه ده، بلکې دا صحت دا د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی. نو درې کارونه دا په درې شیزونو سره نه موندلی کېږي. اول غنا، دا په ارزوګانو سره نه موندلی کېږي. دویم نمبر ځواني، دا په رنګونو سره نه موندلی کېږي. دریم نمبر صحت، دا په دوایانو سره نه موندلی کېږي. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي حسن التودد الى الناس نصف العقل، ښه محبت کول له خلکو سره دا نیم عقل دی. یعنی د خلکو سره محبت ساتل، خلکو سره مینه ساتل دا نیم عقل دی. وحسن السؤال نصف العلم، او ښه پوښتنه کول دا نیم علم دی. یعنی ښه تپوسونه کول د علماونه، د فقهاونه، د حکماونه دا نیم علم دی. وحسن التدبیر نصف المعیشت، او ښه تدبیر دا نیم گزاران دی. یعنی د دنیا د تیرولو دا درې اصول دي چې خلکو سره محبت ساتل، ښه پوښتنه کول، او د زندګۍ د تیرولو دپاره ښه تدبیر دا استعمالول، او ښه تدبیر دا جوړول. په دې سره به ستا زندګي تیریږي. په هر څیز کې ښه تدبیر دا جوړول دا ضروري او لازمي وي.